رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دغه کور نه راووتو نو غار سور هغې ته نږدې شو. چې کله هغې ته نږدې شو نو ابوبکر صدیق هوښیار و، هغه ورته شاته به په مونږ پسې هغه خلک چې په مکه کې مشهور دي چې د قدم نه خلک معلوموي چې پلاني ځای ته دا کسان تللی دي، نو دوی خو به مونږ پسې بیا دې ځای ته راځي چې غار ته ورنږدې شو نو ورته وایي اوس ما ته را په اوږه شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوږه کو اخوا ویوړو، بیا خپل قدمونه په څه طریقه وران کړه او غار ته چې ورځي نو ورته تاسو بار ایثار شئ، زه دا غار لږ صفا کوم. چې در نه ورغلی هغه کپړه رالي د پټکي او یو هغه سوری هغه پټوي، دننه د سورونو ډک و غار، یو سوری هغه پاتې شو. په هغې کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپله پونډه داسې ږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق چې کله غار ته وردننه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سر مبارک هغه په دې ځای باندې د ابوبکر صدیق کېښودو او ده شو. هلته بوټی راوختلو او هغه سارانۍ کونتر هغه راله، هغې پکې جاله جوړه کړه، جولا پې جال او هغې پکې انډې واچولې. کافران به دې غار ته راورسېدل چې د دې ځای پورې خو راغلي دې نه بعد بیا څه شو. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار کې دی. یو مار تاریخ کتابونه لیکي چې د دې 500 سال عمر و د دې مار، او دغه غار خواته یو ورځ عیسی علیه صلات وسلام تېرېدو او هغه خپل ملګرو ته وي چې د آخرې زمانې پیغمبر به راځي او په غار سور کې به 3 ورځې تېروي شپې. نو چې ما دا واورېدل نو ما وې دا مار وایي چې زه به وینم. دغه مار چې ابوبکر صدیق وچیچلو، یو پیر، دویم پیر، دریم پیر، وس ابوبکر صدیق خوځېږي هم نه، ځکه وایي که خوځم د رسول الله صلی الله علیه وسلم آرام هغه خرابېږي. که خیال مو سړی 102 ته به 101 ته به بې ساخته د سترګو نه اوښکې ځي. شیعګان دلته وایي چې نه د جړل بې ساخته د سړي د سترګو نه هغه اوښکې روانې شي، هغه اوښکې رالې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې ولګېد، هغه را بیدار شو. ابوبکر ولې وایي چې څه شي وچیچلم چې خپه یې لرې کړم مار چجب وال. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا معجزه و، ځناورو به څه خبرې کولې، خو ستا مجال تا زما ملګری وچیچو. هغه ورته دا قصه وکړې په دې ځای عیسی علیه السلام تېرېدو، وی ما وې چې زه به د آخرې زمانې دا پیغمبر دا به وینم، ماله د الله دونه عمر راکړي. د نن سبا زمانې مسلمانه ستا به مخ خو ګیره نشته، مار دومره تمنا کوي و چې ما ټولې سوړې هغه چک کړي بندې وې، په ما باندې داسې خوشبو ولګېده او زه رالم په دې یوه سوړه کې ما داسې غوښه دا ولیده ما چې راشه دې له ټک ورکه کیدای شي ما ته لار میلاو شي. په تاریخ تپوس خو به ته د مولا نه کوې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت په ته په ځان کې اپناوخې نو تا ته به بیا مرتبه میلاویږي. که ته دا دعوه کې چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتی یم او د هغې نه هټ کر په بله طریقه باندې روانې نو تا ته به بیا هغه منزل نه میلاویږي. نو ګوره مار چې هغه چجه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا خبرې وکړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاړې مبارکې راواسې د ابوبکر صدیق په خپه باندې ولګولې، هغه एकदम الله رب العزت صحیح کړه. دغه غار ته به عامر بن فهیره رضی الله تعالی عنه د ابوبکر صدیق غلامو هغه ګډې چیلۍ ساتلې چې مازدیګری به شو، هغې ته به یې رانږدې کړې غار ته او د هغې نه به یې پی هغه راویستل او هغه به یې دوی له ورکول سکل به او یو بل کس عبدالله ابن وريقط چې دته لار معلومه وه، بیا ورسره په سفر کې دا 2 کسان شو، عامر ابن فهیره او عبدالله ابن وريقط، د 4 کسانو قافله و روان شو، د غار سور نه راووتل، سفر کوي زما عزتمندو روان. عبدالله ابن وريقط ته د مشهورې لار نه علاوه بله لار معلومه وه، د سمندر په غاړه غاړه باندې بوځي. ابوبکر صدیق وایي ورځ مو سفر وکړو، د شپې مو سفر وکړو و چې بله ورځ شوه
وای غرمه ټیم یو غټ مې ولیدی ما چې د دې دا سوری به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې وي هغې هلته مو آرام لږ وکړو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د لاندې وده شو و یو کس و هغه ګډې چلې ساتلې شپنکی و ما ورته آواز وکړو ما چې به ګډو چلو کې د پشته وې چا وې چې څوک وې د مکې یو مشر یاد کړو چې د هغه غلام یم وایي چې ښه دا لاس دې وڅانډه ماله لږ پی راولوشه دوی د ځان سره اوبه ستوان وړي ابوبکر صدیق وایي ما لږې اوبه راواغستې پاپیو کې مې واچول ما چې لږ یخ شي ځکه په سفر کې سړی ګرم شي خوري نو خېټه هم خرابېږي وایي ما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به راپاسم دا به ورته پیش کړم راویښ کړو او هغه پی ورته پیش کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وڅکل نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا فرمایلی دي وی چې ابوبکر سفر نه کوو مخکې چې روان شو چې الله رسول زه چې زو په مخکې په خوا باندې هغه طرف ته یو قافله تېرېږي زبیر رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور ځای چې هغه دوی ولیدله چې دوی په سفر باندې روان دي باد کې ایمان هم راوړی د اسما وعده بیا د زبیر سره شوی چې دوی ولیدل چې دوی خو په سفر باندې روان دي بیا هم پرې خفه کېدل نو دوه جوړې ولا ورکړې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ابوبکر د پاره یو د هغه د پاره زما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا سفر کړی دا قصص برای قصص نه دي ما او تا ته به د سبقت څه میلاویږي د دې نه به څه سبق اخلو چې ګوره د دین دپاره هغه دومره قرباني ورکړي چې ته به خپل وطن پرېږدې او روان به هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له قصوه اوښه په 800 درهم باندې اغستې وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پیسې هغه درهم هم ابوبکر ته ورکوي او ته نه رسول الله ما اغستې ستا لپاره وایي نه وایي دا د دین دپاره سفر دی چې دا هم زما په خپلو پیسو باندې وشي